بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 103 نمبر درس دی. د مرفوعاتو آخري سبق دی. مرفوعات اته قسمونه دي. دینه مخکې درسونو کې مونږ ویلي. اول نمبر فاعل، دا به مرفوع وي همیشه. نائب فاعل او مفعول ما لم يسمى فاعله ورته وایي، دا به مرفوع وي. مبتدا به مرفوع وي، خبر به مرفوع وي. د حروف مشبه بالفعل یعنی ان، انک، ان، لیت، لکن، لعل، د دې اسم به چې دی دا به دغه وي، خبر به د دې خبر به مرفوع وي. او پنځه شو د لا نفي جنس ما ولا، نه ما ولا المشبهتان بلیس، د دې اسم به چې دی هغه به مرفوع وي. خبر مبتدا به اسم به مرفوع وي او خبر به منصوب وي. او دغه شانت بیا ورپسې شپږ دغه شو. اووم پسې افعال ناقصه کانا، سوارا، اصبح، امسا، ظل، باتا وغیره. د دې اسم مرفوع وي، خبر منصوب وي، یعنی خبر منصوب وي او اسم مرفوع وي. د افعال ناقصه اسم مرفوع وي او د ما ولا مشبهتان بلیس د دې اسم مرفوع وي. او د حروف مشبه بالفعل د دې اسم منصوب وي. ٹھیک شو، خبر د هغې مرفوع وي. او اتم نمبر دی دغه خبر لا برای نفي جنس. اتم نمبر دغه کتاب کې صرف دومره لیکلی دی، خبر لا برای نفي جنس، یعنی د لا نفي جنس خبر، د لا نفي جنس خبر هغه مرفوع وي. لکه لا رجل، لا رجل قائم. لا نفي جنس څه ته وایي جي؟ په دې اول پوهیږم جي. ګورئ د دې لا نه پس دا اسم چې کوم دی که نه، دا اصل کې دی رجل قائم، سړی ولاړ دی. رجل قائم د ده نه مخکې لا نفي جنس ودرېده راله. د دې مطلب دا لا رجل قائم، یو سړی دغه نه دی، ولاړ نه دی. جنس ذات ته وایي. ذات د انسانانو دوه ذاتونه دي، دوه جنس دي، یو سړی او یو ښځه. په ټوله دنیا کې سړی یو ذات چې دی هغه د سړو دی، یو ذات د ښځو دی. د انسانان بس دوه ذاته دي، دوه قسمه دي، دوه جنس دي د انسانانو، یو ښځې او یو سړي. نو دا چې وایي چې یاره د پوره دنیا ښځو کې څوک هم نه دي ولاړې، نو بیا به وایي لا امرأة، لا امرأة قائمة. ٹھیک شو، د دنیا یوه ښځه هم نه ده ولاړه، مطلب یې دقه دی، یعنی یوه ښځه هم نه ده ولاړه، یعنی دنیا کې څونه ښځې دي د ټولو نفي وکړه. ټیک شوه. نو او یا چې دی دویم کس په دنیا کې یا سړي دي. ټیک شوه. نو دا دنیا چې ده که نه په ښځو او په سړو، یعنی په سړو او په ښځو باندې آباده ده. نو یو جنس پکې ښځې دي او یو جنس پکې سړي دي. نو دا لا نفي جنس چې دی دا د پوره جنس نه نفي کوي. اوس د سړو یو جنس دی، نو چې لا نفي جنس د سړي د رجل نه مخکې راله که نه، نو ټولې دنیا سړي یادوي چې یو کس هم نه دی ولاړ. او که لا د مؤنث نه مخکې راغی، یعنی د ښځې د اسم نه مخکې راغی، د امرأتون نه مخکې راغی، نو بیا به د پوره دنیا د ښځو نفي کوي. نو د دې لا نفي جنس په مونږ څنګه پیژنو؟ د دې لا نه پس نه دی، د لا نفي جنس نه پس د ده نه پس په یو اسم وي، هغه مفرد وي. مفرد به وي، منصوب به وي، یعنی حالت نصب کې به وي، او نکره به وي. دا درې خبرې به پکې وي، نورې خبرې هم پکې شته، خو دا درې خبرې به پکې وي. نو وګوره د دې لا نه پس وګوره رجل، یو خو دا حالت نصب کې دی، وګوره فتحه ده پې، یو نکره دی، نه پې الف لام شته او نه بل څه دغه ورته شته رېږي، نو دا نکره دی. ټیک شوه. او بل مفرد دی، وګوره مفرد یو یادوي که نه. نو د دې مطلب دی لا رجل قائم، یو سړی هم ولاړ نه دی. دنیا کې څونه سړي دي که نه، د ټولو نفي وکړه چې یو سړی هم نه دی ولاړ. نو ګوره دا رجله چې دی که نه، دا د دې لا نفي جنس اسم دی، او دا قائمون دا د لا نفي جنس خبر دی. نو دلته ویلي چې خبر مرفوع دی د لا نفي جنس، د لا نفي جنس خبر مرفوع وي. دا وګوره دا خبر دی، دا ګوره مرفوع دی. مرفوعات مونږ وایو، نو د لا نفي جنس خبر مرفوع وي. دغه شان ګورئ لا غلام رجل ظریف فی الدار. لا غلام د دې لا نفي جنس نه پس غلام ته وګوره دا منصوب دی. ټیک شوه. دا درې واړه خبرې پکې دي. غلام مفرد هم دی، منصوب دی، یعنی حالت نصب کې دی، او نکره هم دی. ټیک شوه، معرفه نه دی. نو لا دا چې دا لاین فی جنس او غلام مضاف رجل مضاف الیه دا مضاف مضاف الیه چې دا دوانه د لاین فی جنس اسم شو
او ظریف دا خبر دی او فی الدار دا فا حرف جر الدار مجرور جار مجرور دا د خبر متعلق شو نو دا ظریف نه خبر دی نو لا رجل لا غلام رجل د سړي یو غلام نه دی ظریف ظریف الطبع یعنی خوش طبیعته فی الدار پکور کې د سړي یو غلام خوش طبیعته پکور کې نشته ٹھیک شو د سړي یو غلامم یعنی خوش طبیعته غلامانو کې نشته چې هر وخت خاندي خلک خاندي خوشحاله نو هغه ته ظریف الطبع وای نو وای ګوره د سړي یو غلامم ظریف الطبع پکور کې نشته ټیک شو اوس درته د دې لا نفي جنس کتاب کې خود عمره لیکلي دي خو زه درته لږ غونته کې د دې تفصیل اضافي ویم انشاءالله په کار به ډېر راځي هر ځای کې به په کار راځي انشاءالله العزیز صرف کتاب کې دومره پورې دي که څوک وایي چې یاره زه نور نه اورم نو بس دومره پورې دی واوري چې څونه چې د کتاب دا مسله چې د لا نفي جنس خبر هغه مرفوع وي لکه لا رجل قائم دا رجل د لا اسم دی او دا قائمون د لا خبر دی نو وایي چې د لا نفي جنس دا لا نفي جنس ته مونږ به څنګه پیژنو د لا نفي جنس مونږ به څنګه پیژنو د لا نفي جنس نه اسم وروستو وي هغه مفردم وي منصوبم وي نکرم وي لکه قرآن پاک کې دي لا ریب فیه یعنی پر قرآن کې هیڅ قسم شک نشته ٹھیک شو یا دغه شان جي لا ظل الا ظله لا ظل الا ظله یا لا عاصم اليوم عاصم اليوم وګوره نو ګوره د دې لا نه پس وګوره دا اسم نکرم دی او مفردم دی دا اسم نکرم دی مفردم دی دا اسم وګوره نکرم دی مفردم دی او منصوب حالت نصب کې دی وګوره د لا نه پس اسم منصوب دی د لا نه پس دا ذل منصوب دی د لا نه پس د عاصمه منصوب دی نو دی لا نه پس اسم منصوبم وي او نکرم وي معرفه نه او مفردم وي واحد وي ټیک شوه نو اوس د دنیا څومره د شک قسمونه چې دي که نه د ټولو نه نفي وکړه چې لا ریب فیه یعنی فی القرآن نو قرآن پسې ها ضمیر راوړی نو لا ریب فیه چې پر قرآن کې د دنیا هیڅ قسم شک نشته د شک چې څومره قسمونه دي که نه د ټولو نه نفي وکړه او لا ذل سوري ته وایي سوري ته وایي الا ذله سوا یعنی د الله د سوري نه علاوه به یو قسم سوری هم نه وي د قیامت ورځ طرف ته اشاره دا حدیث دی چې اووه قسمه خلک به د الله د سوري لاندې وي نو هغې کې دا خبر راغلی لا ذل الا ذله د الله د سوري نه علاوه به د دنیا یو سوری هم هلته کې نه وي ٹھیک شو چې الله چې کوم سوری په انسانو کې یعنی د الله د عرش د سوري لاندې نه به علاوه په دنیا کې یو سوری هم نه وي لکه اوس وګورئ مونږ دلته د سوري لاندې یو کمره ده نو هغې را باندې سوری جوړ کړی دی نو یو قسم دا شو یا انسان په لار روان د چترۍ سوری په ځانو کې یا چېرته د سفر وغیره چې چا جوړ کړي هغه د څانګو وغیره نه نو هغې خپل سوری دی دغه شان چې په ګاډي کې ناست د ګاډي سوری د باندې شته یعنی هر یو څیز خپل سوری دی نو چې اوس د سوري څونه قسمونه دي د کمرې سوری د سفر سوری د چترۍ سوری د ګاډي سوری حاجي دغه نور قسمونه د سوري چې په انسان باندې سوری کوي نو د هغې ټولو نه یې نفي وکړه چې یاره د قیامت پر ورځ به یو قسم سوری هم نه وي او لا عاصم اليوم دا نوح علیه السلام خپل زوی ته ویلي چې لا عاصم اليوم من امر الله نن ورځ باندې څوک هم بچ کوونکی نشته د الله د امر نه زوی ته چې وایي چې یاره ته موږ څه کښتۍ ته راوخېږي هغه وایي زه به غر ته وخېږم نو هغه ورته لا عاصم اليوم من امر الله د الله د امر نه نن چې د الله امر شوی دی چې ټوله دنیا به سیلاب راولم هغې کې دا لا عاصمه نو ګوره دې ته لا نفي جنس وایي ټیک شوه نو دې ځای پورې خو د کتابه خبره وام ختمه کړه دا نورې پکې اضافي خبرې چې انشاءالله دا بارانۍ خبرې نه دي دا به انشاءالله تاسو په کم طالبان چې دي هغوی به په هدایت نحوه کې وایي دا خبرې به درته ټولې راځي نو چې اوس نه یاد وي دغه شانتې په نحومیر کې هم دا خبرې شته دی نور مخکې کتابونو کې د طالبانو لپاره په کافیه کې دي شرح جامي وغیره کې دي نو دا خبرې بیا تاسو ته به ډېره اساني درکوي نو ګوره جي لا نفي جنس داسې لا ته وایي لا نفي جنس داسې لا ته وایي چې په نکره اسم داخلیږي او د پوره جنس نفي کوي یعنی د پوره ذات نفي کوي ټیک شوه او دا لا نفي جنس دا لا نفي جنس
اسم لنسب او خبر لرفع ورکي اسم لنسب او خبر لرفع ورکي لکه لا رجل قائم لا رجل وګورئ دا رجل د دې لا اسم شو او دا قائمون د لا خبر شو ٹھیک شو نو ګوره دا لا او دا لا نفي جنس دی اسم نسب وګوره نو نسب دی دا ګوره منصوب دی او خبر لرفع ورکي نو دا رفع ورکي ٹھیک شو یا ګوره لا رجل فی الدار لا رجل معنی چې یو سړی نشته فی الدار پکور کې مطلب دا لا رجل موجود فی الدار پکور کې یو سړی موجود نشته ٹھیک شو نو دغه ګوره د هر قسم سړو نه نفي وکړه چې په کور کې ګوره نو دلته کې د دې موجود خبر شته دی دا فی الدار بیا د هغې متعلق جوړیږي نو دا اصل کې داسې دی لا رجل موجود فی الدار خو دا موجود ولا مونږه محذوف راوښکلو نو ګوره دا موجود د لا نفي جنس دغه ورکړی رفع ورکړې ده او دا اسم نسب ورکړی دی ٹھیک شو دا بله خبره شو پکې بله دریمه خبره پکې وره او د دې لا اسم اکثر نکره مضاف وي نکره وي خو د بل اسم دپاره مضاف وي ٹھیک شو په حالت کې به منصوب په دې حالت کې به منصوب وي ٹھیک شو نکره مضاف وي په حالت کې به منصوب یعنی په دې حالت کې به منصوب وي دلته کې پکې دی ولیکئ په دې حالت کې به منصوب وي دا نکره مضاف وي او منصوب وي لکه لا غلامه وګوره دا غلامه مضاف دی او دا منصوب دی او رجلین مضاف الیه دی مضاف الیه دواړه چې دي دا د دې لا اسم شو الظریف دا د دې لا خبر دی او دا فی الدار جار مجرور دا د ظریف متعلق شو نو ګوره لا غلام رجل د سړي یو غلام موجود نشته ظریف معنی خوش طبیعته دا خلک چې خنده یعنی مزاحیه فی الدار په کور کې ٹھیک شو او کچرته د دې لا اسم نکره مفرد وي د دې لا اسم نکرم وي او مفردم وي د دې لا اسم نکره وي او مفرد وي نو مبنی بر فتحه به وي همیشه به په هغه باندې فتحه وي ګوره لکه لا رجل نو مفردم دی او نکرم دی ٹھیک شو معرفه نه دی نو ګوره دا به همیشه به په ده باندې نصب وي ٹھیک شو ما تاسو له مثال ویل لا ریبه نو دا منصوب دی ګوره یو اسم دی لا ظل دا منصوب دی لا عاصم نو دا منصوب دی نو دا خبر راته کوي چې دا به همیشه مبنی بر فتحه وي یعنی فتحه به پې همیشه وي مبنی به وي د فتحې سره او که چېرته د لا نه پس معرفه اسم راشي د لا نه پس معرفه اسم راشي خو دا ډېر کم وي اکثر نکره اسم وي او مفرد وي خو که چېرته د لا نه پس معرفه اسم راغی نو بیا به یوه بله لا د معرفې سره راوړي ټیک شوه چې یو لا راغلی او هغې نه پس معرفه اسم وي نو ته به ورسره یو بل لا او معرفه اسم ولګې او بیا دا لا لفظي عمل نه کوي په لفظونو کې عمل نه کوي معنی کې عمل کوي بیا دې لا ته لا ملغا وایي ملغا یعنی بیکاره لا ده لفظي عمل نه کوي او د دې لا نه پس چې کوم معرفه اسم راشي هغه اسم به مرفوع وي د ابتدا یعنی د مبتدا د وجې نه ټیک شوه لکه ګورئ دا دی لا زید عندي ولا عمر نه ما سره زید شته او نه عمر شته لا زیدون وګوره دې لا چې دی د زیدون د دې لا نه پس دا زیدون معرفه دی اسم علم دی نو د دپاره لا زیدون عندي ما سره زید نشته ټیک شوه ولا عمر او نه را سره عمر شته ټیک شوه نو ګورئ د دې لا چې دی په دې زیدون نسب ور نه کو او دلته لا نفي جنس چې دی هغه اسم نسب ورکوي دلته ور نه کو ځکه چې دا اسم معرفه دی نو دلته ورله موږ بل یو لا سره د معرفې راوړی دی ټیک شو نو دا دلته عمل ونه کو خو دغه کې عمل کوي ګوره معنی کې عمل کوي زید عندي ما سره زید دی و عمر او عمرم دی او دې نه مخکې لا ولګوه لا زید عندي ولا عمر نه ما سره زید شته او نه را سره عمر شته او دا لا تې لرې که زید عندي و عمر ما سره زید او عمر دی ما سره زید او عمر شته او چې لا ته ولګې لا زید عندي ولا عمر نه ما سره زید شته او نه را سره عمر شته
خو معنی کې عمل کوي خو لفظي عمل نه کوي. ګوره ځکه دا لا خو اسم لا نسب ورکوي، دلته نه دی ورکړی ځکه دا معرفه دی او دلته ورسره بل معرفه هم راغلی. ټیک شوه. او که چېرته د دې لا نه پس نکره اسم وي او مفرد وي، نکره هم وي او مفرد وي او بیا دوباره هم نکره اسم راشي، لکه یو ځل کې نکره راغلی وي خیر دی، خو که بیا دوباره هم پکې نکره اسم راغی نو بیا د دې د ویلو 15 طریقې دي. نو ګوره لا حول د دې لا نه پس دا وګوره دا حول نه دی، دا یو نکره اسم دی، خو بیا پکې وګوره دلته بل نکره اسم راغلی دی نو هغې سره هم لا راغلی ده. نو ګوره د دې بیا 15 قسمونه دي. دا به داسې ویلی شي لا حول ولا قوة الا بالله. ټیک شوه. د لا نه پس نکره اسم دی، خو دا نکره اسم دوه ځل راغلی، یو دا حول دی او یو قوت دی، یو حول دی یو قوت دی. نو اوس پته د حول نه پس د حول نه مخکې به هم لا ولګې او د قوت نه مخکې به هم لا ولګې، د دواړو نه مخکې به لا نفي جنس ولګې، نو بیا به دا 15 قسمه ویلی کېږي لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول داسې ویلی کېږي ښه، لا حول ولا قوة، دلته کې به هم دا مرفوع وي او دغه به دواړه به نکره مرفوع وي او داسې ویلی شي لا حول ولا قوة، داسې به ویلی شي. ښه بل دا دی لا حول ولا قوة، وګوره داسې ویلی شي. او دا هم دی لا حول ولا قوة، داسې ویلی شي. نو ګوره دا څو قسمونه 15 قسمه باندې بیا ویل کېږي چې ګوره د لا نفي جنس نه پس یو نکره اسم وي او مفرد هم وي خو دوه ځل راغلی وي نو بیا د هغې د ویلو 15 طریقې دي. لا حول ولا قوة الا بالله دواړه حالت نسب کې دواړه نسب سره ویلی شي. بیا داسې چې یو اسم نسب سره ویلی شي، یعنی دواړه رفع سره ویلی شي لا حول ولا قوة الا بالله. او داسې هم راځي لا حول ولا قوة، یو اسم نسب سره او یو رفع سره ویلی شي. بیا داسې ویلی شي لا حول ولا قوة، نو دا اول حول دی دا به مرفوع وي، دا بل به منصوب وي. بیا به ګورئ لا حول ولا قوة، نو دا لا حول چې دی دا منصوب دی بغیر د تنوینه، او لا قوة دا منصوب دی خو سره د تنوینه. نو ګوره چې کله بیا د لا نفي جنس نه پس ګوره د لا نفي جنس باره کې موږ څو خبرې وکړې. اوله خبره ده چې د لا نفي جنس نه پس اسم وي، یو اسم او نکره وي، نو بیا هغه اکثر مضاف راځي. ټیک شو. په دې حالت کې بیا دغه اسم منصوب وي، لکه لا غلام رجل ظریف فی الدار. او که چېرته د دې لا اسم نکره مفرد وي نو مبني به وي همیشه، لکه لا رجل فی الدار. او که چېرته د دې لا نه پس معرفه اسم راشي نو بیا به یوه بله لا سره د معرفي ورله راوړي. ټیک شوه. او بیا دا لا لفظي عمل نه کوي، بیا دې لا ته لا ملغا وایي، لا ملغا یعنی بیکاره لا. ټیک شوه. لفظي عمل یې نه دی کړی، معنی کې تبدیلي کړې، معنی یې بدله کړې، نفي ته اړولې ده، خو لفظي عمل یې نه دی کړی. او د دې لا نه پس چې کم معرفه اسم راشي هغه اسم به مرفوع وي، د ابتدا یعنی د مبتدا د وجې نه، لکه لا زید عندي ولا عمر، دې لا پکې عمل نه دی کړی. ټیک شوه. او که چېرته د دې لا نه پس نکره مفرد اسم وي، نکره هم وي او مفرد اسم وي، خو دوباره راغلی وي، مکرر راغلی وي، دوباره د نکره اسم راغلی وي، نو بیا د دې د ویلو 15 طریقې دي. لا حول ولا قوة الا بالله، 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 لا حول ولا قوة الا بالله. دا 15 طریقې دي بیا د دې ویلو. او دا زموږ د نن درسو او د مرفوعاتو دا اخیری درسو. ان شاء الله دینه پس په منصوبات شروع کیږي. منصوبات 12 دي او مرفوعات 8. نو دا 8 مرفوعات شو، اوس په ان شاء الله 12 منصوبات شروع کوو. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.